اے بندا ته اسم نوی ماشتکللی د مور په خېټه کې د نوم په ذریعه سره ما بتالا خوراک در کولو رزق به در کولو ته چې کله پیدا شولې ستا په خوله کې غاښونه نو اے بندا ما ستا د مور سینو نه تا د پاره 2 چینې روانې کړلې چې هغه چینه به زما محترمو په یخنۍ کې د هغې نه به ګرم ګرم پی تا ته میلاوېدل په ګرمۍ کې به یخ یخ پی تا ته میلاوېدل اے بندا ستا په خوله کې غاښونه نو ما درله په خوله کې غاښونه راوخېژول بیا مې درله د نرم نرم خوراک بندوبست وکړو بیا ته کېناستلی نه شوې ما در کې طاقت واچولو بیا کېناستلی بیا ګرځېدلی نه شوې ما درله خپې مضبوطې کړلې په ګرځېدو باندې رالې زما محترمو بیا یې ځوان کړو بیا راله ښځه راکړه بچي راکړه عزت یې راکړو مال یې راکړو کور یې راکړو ګاډی یې راکړو څومره هر څه دا چا راکړي دي په الله قسم په الله قسم دا هر څه د دنیا دا ټول نظام دا د الله په امر او قدرت سره چلیږي دا هر څه د الله دی وای چې کله یو بنده په یو ځمکه باندې تیریږي او دا خبره کوي چې یاره دا پلانکۍ ځمکه هم زما ده دا پلانکۍ ځمکه هم زما ده وایي دا ځمکه ورپسې خاندي چې دا الله بنده ته زمایي ته زمایي دا کورونه به همدغه شان موجود وي ما او تا به نه یو دا ځمکې به وي دا کاروبارونه به وي دا رکشه به وي دا ګاډي موټرې به وي زما عزتمندو موږ به نه یي موږ به خاورې شوي تماشګیر مه جوړېږئ اجل ہی نہ چوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یونی ٹاٹ سارا دا زه نه متاثر کیږي چې څومره خلک څومره نارینا څومره زنانا څومره نوجوانان موږ په دې خپلو اوږو باندې واخیسته او قبرستان ته مې یوړه څلور تکبیرونه بعد هغه خلک موږ ښخ کړه د پاسه مې په یو ټرالي خاوره ور واچوله تاسو ته پته ده د هغه خلکو څه تماشه ده د ځمکې د لاندې د هغه خلکو د ځمکې د لاندې څه حشر شروع دی څه حساب کتاب شروع دی موږ ته پته نشته هغه یو بېله دنیا ده چاله چې مرګ راشي بیا هغې ته پته لګي چې د مرګ نه بعد څه کېږي انسان سره د مرګ نه بعد څه کېږي نن په دنیا کې منافقان مجرمان ټول مکس ژوند کوي زما محترم الله رب العزت نه منافق رانیسي نه فاسق رانیسي نه فاجر رانیسي څومره د الله نافرماني نه کېږي خو لیکن نن موقع ده او دا موقع مرګ سره به ختمه شي بس چا چې الله راضي کړی وي خو همیشه خوشحالو طرف ته لاړو او چا چې الله خفه کړی وي والله العظیم داسې غمونه په موت را روان دي چې د دې غم د پاسه بل غم نشته بیا په دنیا کې یو مصیبت راغی د هغه مصیبت نه لوی مصیبتونه شته خو الله دې د قبر د عذابونو نه موږ ته فنا راکړي زما محترمو د جهنم د اور نه دې الله موږ ته فنا راکړي یو اور الله پاک فرمایي چې ما تیار کړی دی فاسقانو د پاره فاجرانو د پاره کافرانو د پاره د خپلو ناخوښو بندګانو د پاره نو نن موقع ده الله را کړې ده زما محترمو موږ به کامیابیږو د محمد رسول الله په طریقو سره چې کله زموږ په کورونو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې ژوندۍ شي نن په غمونو کې وګوره د الله نافرمانی نه کېږي منځونه قضا کېږي بې پردګۍ نه کېږي په ودونو کې وګوره د الله نافرمانی نه کېږي منځونه قضا کېږي غم الله راوستو په غم کې هم الله خفا خوشحالي الله راوستا په خوشحالي کې هم الله خفا صحابه با په غم او په خوشحالي په دواړو کې با خپل رب راضي ساتلو اصل بندگی دا ده